الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه أجمعين. لله الرحمن الرحيم وكل خير. وفي قال حدثنا محمد بن محمد بن رافع قال حدثنا سؤال قال وحدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا اذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الذين زيتموها أخذتم فيها فقتلوا فيها وإنما خلقنا بالله ورسوله فإنهم كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تخيلت. معنا دا د اول کوم قاعده چې دا سره شي په اوسېږي تاسو چې ته پدې کې دینه مراد هغه فعل چې کوم قاعده سره شي اسونه په ډول نه وي امدارنګ یم صلح دی باندې کړی نو تاسو حق پدې کې شته. د دویم نه مراد هغه مراد چې کوم تاسو په زور باندې ونیسي په جبر باندې ونیسي دا به مده مدینه مفهوم صحباتي باقي کلو دې دا غانبین ثم هي لكم دا باقي دا تاسو ته آیا ورې بار حضرت الله تعالی وعلى الله تعالی وبرکاته له شرطان من الله وعلى كل يد شرطان وقال الله جمال في يا داري يوم الله جمال على نوال قال كان أول من الذي ما قال الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان من حديث مسلم وجهه ولا كان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يا سنة زغلو ولوفان ذات النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وكانوا قرآن فقط سندين نبي صلى الله عليه وسلم قل بيان أهلتا ديو قال نفقا أغد دين ورقول نو دیا بکرا نو دیا ورقول مدینه معلومیږي چې یو کال نفقه اهل عیال تفریدي یا وتوکل دا چي دا خاص پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لپاره نو امدارنګ اهل عیال د لپاره یو شی ذخیره کول نو دا هم جایز دي دا توکل خلاف دا نه اوه ولا كيدار من جواب تدعو نبی صلی الله علیه وسلم کرا اسونه او اخره بار کړي ونه معنا دا د جنگ اسباب وسیل به ارسله نن سبا په پګو لیکل شو ولې په وحري مرمي په باندې وخت هغه وخت د جنگ هټ اسباب دا چې هغه اسو او امدارنګ اسونو او اسلحه او تور او غرو دا څنګه بیا وسله او نن سبا چې په پګو وحري په منځ کې باندې وحري هغه چې کوم دې چې ته مناسب غني چې مثال یو راځي او دیوي چې ان تخکار نه چې ټلیفون ورته کمانډ ځان پرواله د دې ضرورت دي چې د توګي ضرورت کې د په پګ ضرورت دي دا څنګه نه آیا په دې باندې سره مې چې دا روانه پرم دې او تاسو ته وایي دا تاسو دې دوی بیا دې نو ما تاسو ته یو ځای یو څه دې بیا سلام وایو ولا حضرت الله دې په دې کې دې دوی انا راځي او تاسو قال اثر يوم الله رضي الله تعالى عنه دې کومه تعالی دا قال هو دې 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 تعالی قريب الى یا مال یا ایمان سره دې معنا دا کټ دا د تجربه د قانون او په شی د حضرت عمر بن انو د تجربه قانون مبارک چې سره یو څه صدر و چې تواشي یې څه نو نام ته به باندې کې کټ څه راځي باندې دې په باندې تخیل نو او قال هذا دې نه ده قال یا مال یا مال او ادم د کرمنه نه دیو ساده جوړ کړو د کرمنه نه د عرب مدارس کرمن هغه وګورل نه مې دوه واخه ما ته ځای ما یا څه واټول باندې ته وځي او یا راځي چې کوم څه راځي چې دې څه کوم څه تاسو ولې حل کو نشي کوي او یا څنګه ورته یا راځي کار کوم یا راځي یا قال لك يا رب دا عمر دې لنو حاجم دا دې چې دنه ټوکیدار دینه معلومه کې کتاب ضرورت وی ضرورت په وخت کې ټوکیدار ضرورت یو په بلال ضرورت وی ټوکیدار وی ضرورت نشته چې نوم نمایش لپاره جو بنا پر ضرورت کا بادشاہی حکیم قاضی جبی هغه چوکیدار ودرې خطرې ورته نو چوکیدار ودرول تا شي او یا فاطر الله یو چې ورته یې وکړ په هغه ورته نام راځي راو د رسول الله قال ان بیا د وحی قال انا مشتري حماس علي رضی الله عنه دې مشتري دې چې د کلامه کتا نه راځي هغه سفارت د بارو معنا دې په ماده کې او يا يوم الدين اليوم يا هذا كان هذا الكاذب هذا الكاذب قال فقال القوم الذين يرد له الى بعض الى مالك فقال ذلك قال كل وقت فجر الي انا قتلوا اذا قتلوا لذلك فقال الله تعالى نو على عمر رضی الله عنه ورته صبر مهلت کې خبره ته وګورئ ورته یې انتهرا صبر او تقول تعالى وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله پیغمبر علیه السلام د حدیث موجود دی
حکمت دار چې انبیاء علیه السلام دا کمال کې کنده چې هغه نقل میراث وي ولی ځکه ورغورو کې پاتې کلوي پرېده چې پاتې دي چې مرشي کړم چې ځمان درنه پاتې زو په باندې مدیو کدا تمنا سره کوي نو محمد انبیاء علیه السلام ایمان خرابي نو ځکه انبیاء علیه السلام مال ټول کنه دي دولت یې کنه ده چې هغه نو وستا څو ورته پاتې شو د ایمان په ورثانو آیا الذي قبلنا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله من سأل عليكم فلا أحد من سأل في هذا الباب فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسلم فذكرت ذلك ما بقي وقت ذلك وقال أشركوا بالله الذي نقول لها ولا قال ذلك قالوا لا قال ثم ذكر أخذ إبراهيم في اتباع الشرعية قال لا إله إلا الله قال لا بیا دې دا چې قسم ورته پناه لکه څنګه نور صحابه دې ورته بیا هغه ته ما تاسو دا خبر وکړي چې پیغمبر علیه السلام چې کوم مال پرې اې دا پیغمبر علیه السلام مال پرې چې خبر ورته نبی اسلام خپل وایي چې ما کوم شی پرې نو دا مسله کوي نو ورسو چې بدا تقسیمي نه قال فرسالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله النبي بيمينك ويقول النبي هذا في رياض النبي الذي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت له كان يدعي وقال قال الله لا خير له انه لقال الله رسول الله لحديث ما في ابو بكر قال ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذاكر قال قال الله يا ولي يوم القيامه قال قال ولا تكن حمد وقوي وما لك فليس وهذا وأذكر جميع المعروف وأوامر الرسول قال علينا وقلت لي شيء تفاق عليكم على أن عليكم أن الله يقال الأنبياء الذي كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لا من ذلك قال كذلك قال معنا در دیکھو پیغمبر علیہ السلام کلمات کی نبی علیہ السلام کوم طریقہ باندې استعمالوله کوم څنګه طریقې چلوله په هغه طریقه باندې وتا چې د مان استعمالوي دا وانه تر وخت در دیکھو او کدا دوی چې نه دا مون ترا کوم دیوا پر ضرورت کې مصرفو نو دا ډول ولا تبدي تبالي يوم بين ولا والله لا أمي بين تبالي يوم حقنا تلقوا بالسلام إذا جبت معنا فوقنا إليه قال حدثنا إسحاق ومحمد بن واقي وقال قال إبراهيم حدثنا وقال ما قال يا بني قال أخبرنا ولد الدنيا ذلك من يوم قال أرسل إلي ورسول الله رضي الله تعالى عنه الله قال فقدم المجاز من قبل إلى النبي إلى النبي فكان استقبال على هذه نصرة الله قال فقد يقول تعالى ثم يتبع بقيه فجعل لله تعالى وبه قال حدثنا يحيى قال قال مالك بن هشام وقال رضي الله تعالى عنه قال إذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يقال وقال في أمثال إلى ذلك الذي سيسأله النبي من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسوا حتى ورسول النبي قال حدثنا رسول الله قال حدثنا مريم قال حدثنا ليس بن الخير بن الشاعر وقال بن زبير رضي الله تعالى عنه رسولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل إلى النبي الذي تسأله برأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الله عليه بالمجلس وكذا وما نقل الكوش غير فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله كما يكون عن صلى الله عليه وسلم في هذا ذلك أمره والله لا أرى إلا رجل شيء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها التي كانت عليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمانة التي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يسمع إلى هذا الشيء فوجدت فاطمة ابو صدیق رضی الله عنه خبره د میراث وکړه هغه دا په میراث نه دی پیغمبر اسلام حدیث موجود دی فاطمه رضی الله عنها وسخه په ابو صدیق رضی الله عنه دې نو فهجرته هغه هجران وکړه چې تا ما سره نه کړو ته تاسو خبرې دانه وایا فرسله حتى روي وعاشق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاشف كما يقول لو علي رضي الله عنه ولم يكن بها وأمر في المطلع عليها وكان يعود إلى الناس
خلق وجهت معنا دار چې خلق د دې یو مرتبه وا چې کله فاطمه رضی الله عنها دغه په حیات ژوند کې د پیغمبر اسلام تروي مو د پیغمبر اسلام لور مبارک ان دیوانه واده و نو د دې یو منقبت یو مرتبه او په مابین صحابه وایا ولم يكن ما يعطيك الأجر فرفعت إلى أبي بكر إلى ملائكة ما تعبد رحمة الله خيار وقوات الصالح نو یو ډېر چې ترېش نو هغه ابو صدیق رضی الله عنه سره دې بیعت ونه نو معنا دا و چې فاطمه رضی الله عنها نو هغه په دې باندې خفا و چې هغه تر څو ژوندۍ و نو دې ورته د بیعت نو دا ونه او چې بیعت ونه نو هغه ابو صدیق رضی الله عنه هغه خلیفہ نو لیکن بیعت کې نو چې کله اهل حل والعقد خلوي نو هغه بیعت کې نظر ټول د پاره چې نو بیعت نو دا کافي کی نو بدات یو کس وفات شي نو هغه بیعت ونکي نو پروا نه لري ځکه د ټول صحابه کرامو هغه بیعت دا کړی چې کوم صحابه کرام علماء او مشران خلکو په هغه باندې اعتماد او معتبر خلکو هغه ټول دا بیعت دا کړی د هر څړي بیعت دا شرط نه چې هر کړي د جدا جدا امام سره دا بیعت او همدارنګه د هر د اهل العقد دا بیعت شرط نه دي چې تر څو کوم خلکو اجتماع ممکن وي او دا خلک چې علماوي مشران وي هغه په خلکو کې معتبر خلک دغه بیعت کوي ممتد کافي دي او کچې یو کس دوه په بیعتونه کې نو دا پروا دا نه لري نو اهل حل والعقد چې بیعت کوي نو بیا په ټول خلکو باندې د دې بیعت لازم دی او د دې خلاف بيدا جائز نه دی نو دلته حضرت علي رضی الله عنه ما سوا ځکه جمهور صحابه کرام ټول صحابه کرام د ابو صدیق رضی الله عنه سره بیعت هغه تا کړی نو علي رضی الله عنه د دې وجنه نو پرې ورسته چې سره بیعت وایا علي رضی الله عنه علیه وسلم قال دې وجه دا چې ابو صدیق رضی الله عنه نو هغه ورتلو اراده و نو عمر رضی الله عنه ابو صدیق رضی الله عنه چې څه ورته یوازې باندې و نو هغه مقصد دا چې صبر راغی نو ابو صدیق رضی الله عنه ویلي تاسو سره وګړ څوک نه بل څه یوازې برابر حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې صبر یوازې نه ما هم ځان سره و دا غي وجه دا و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د صبر څوک مراوله چې هغه په طبيعت کې دا تخ دی نو کې دې چې تاسو سره خبرې کومه نو هغه ځان سره راولې نو هغه بس تا امداد کوي ستا امداد وکي ستا مدد وکي نو پر سوزان سره راولا ما او بلدارې چې زه خو دې په اړه چې بیعت کوم خبرې پر عمر دې نو لې جټ تر دا څنګه چې په دې کې تغییر دی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نه یوازې باندې ما هم ځان سره وی هغه ویل کدا الله دې دې شاغه ملامتیا کې واقع کې چې دا ملامتیا فاطمه رضی الله عنها نه صفوا هغه مړ شو دا صفوا دا ملامتیا په باندې واقع کې چې ملامتیا واقع کې ابو صدیق رضی الله عنه طبيعت خدا نرم دی ډیر نرم مزاج دی ناغه ځان ترم نه کومره ملامتیا کې واقع کې دا خو جواب نه ور چې جواب نه ورکې نو ما ځان سره بوزم کاغه تا ملامت کې تا باندې ملامتیا راولي نو زبستا ترم نه جواب ورکوم چې ته دې ته ملامتیا وې ملامتیا واقع کې نو تا ولې بیعت نه کوله او تا ولې دانه کوله زه په ته واپس علي دې نو ملامت هغه ویل یوازې ورالي هر عمر دې رنګ ویل نه ته به یوازې نه ما باندې ځان سره هغه راوړي نو ابو صدیق رضی الله عنه یوازې دار د کاري قسم ورکړو خو ځان خانست نو پرڅو کې ځان سره ویلو وایا ای والله لا اله الا الله لا بوجه فشنا یو ځای پالې ما نه راځه یا راځي چې دې ته ولا ما او الله ولا عليه فيستغفر الله عليه ولكن يستدعى عليه تعالى وكنا نحن ولا حق بكرامتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكلمة والصلاة أتقال إلى الذي فلما لك وذكر في قال الذين في جيشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه إليه أن أنزل بالقرآن وأقل بالسرعي وغيره من هذا قال فالشيء إلى الأمثلة ما بديك الفصول ده حقنا الفصول من هنا جماعة حق طرفداري داخلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فيها إلى مراد قال له بها جبل يقول كراشية نو بیکار طرف نه کلمه دغه وخت وچې نه بیان کړو
ويبلغ فلا تقول يعني ولا تشاء ولا تشاء به وقد له البيان والبيان وأوله بالذي لا يجوز التقوى وشاء أن يقتضي قال الآخر وأيوب قال فقال بدل وأنه لم يكن وعلى الذي صنع أن الذي ولا إله إلا قال الله عز وجل ولكن أنتم على النبي صلى الله عليه وسلم في وجدنا نو هغه دې داو هغه وجه موږ به حد نه کوله هغه دې زیاده پاتې مړ نه خبره او هغه د میراث د وجه نه خبره دې په دې له موټه د پیغمبر اسلام دې کوم طریقه چلولې و نو ما په کیا کا طریقه و وقال الله تعالى على المسلمين إلى هذه القرية التي جعل المعروف وبما حدثنا يساق لي وأنه وحفظ الله بما كنت فبين قال حدثنا وقال الآخر يحدثنا عبد الله قال أخبرنا أنه لا الدنيا وتعالى إشراقا ولا قاتل ولا رضي الله عنه وأن يسلم ميراث مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي من كلية الله أمره بشركة وقالوا من خير فقال الله وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حديث حديث خير الدنيا ويعلم القاتل وقال أن يقاتل في سبيل وذكر فضيلة وصالحة رسول الله إلى الذي فلا يوقف فإن قيل عليه وقالوا وتقوى فسكن قريبا إلى عبد الشيء قال معروفا وبه قال حدثنا يقول قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا غير محمد وحدثنا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح الذي بشار قال قلت بين عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أتقاتل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب لها ميراثا إلى ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الله عليه فقال لها إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذلك المكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب به بالكتاب لكن قال ذكر معلومه في خبر الاسلام كل ذريات ونصر هذه حوالي الدفاع ذكر بعض معلومه ذات پیغمبر الاسلام کا نو دا مخالف يهودي چې کله اسلام راو نو دې پیغمبر اسلام ته ورغلي دوه باغونه د پیغمبر اسلام کول همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم چې هجرت په مدینه منوره ته انصار اغاز مکه ورته چې تمه او ته وګوره چې دې نه دشتي زمکه وي نو د نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې دا کام یې پیغمبر اسلام ته صحابه کرام متلاوت او دویم د دې چې کوم د پیغمبر اسلام حق او سوا بل نبی داخل جلا وطن شو کو تخیل د دې معلومه پات شو د پیغمبر اسلام سوا یاد بل نبی چې کوم منقول معلومه هغه ځان سره ویوړ اصلحات زونه نو دا وقان باندې ویوړ اصلحات زونه پات شو پیغمبر اسلام صلح او معلومه پات شو دا د پیغمبر اسلام سوا یاد دې فقط نیمه مکه د پیغمبر اسلام ته حواله یا خیبر چې کله فتح شو نو د دې صلح وشو دا خالص حق پیغمبر علیه السلام د وادي القرى مکه نو دا چې نو مکه پیغمبر علیه السلام چې کله يهود سره صلح وکړه دا پیغمبر علیه السلام د مکه نو دا دې دا پات یا قوم د خیبر هغه خیبر چې فتح شو ډیر زیات غنیمتونه هغه پنځه حصہ پیغمبر علیه السلام ته پاتې یا هغه مال چې کوم مکه په زور ونیول شو څلور دې بغانمي مواصله دا یو حصہ چې ودا و بیت المال ته داخله شو نو دا ملکیت پیغمبر علیه السلام مقاصدن دې کې د بل حق هغه نو لیکن پیغمبر علیه السلام خپل اهل تقسیم ولا نبی د سلام په مسلمانانو تقسیم ولا نبی د سلام په د مالونو په مصالح عامو کې تقسیم ولا نو پیغمبر علیه السلام دې کې تقسیم ولا دوه قومونو په مابین کې اختلاف جنگ جګړه په څه باندې راغله نبی صلی الله علیه وسلم دیت باندې په څه باندې نبی صلی الله علیه وسلم رضانه هغه ورته دې لپاره چې دوه قومونو شر داده شي مصالح عامه چې څومره هغه دې نبی صلی الله علیه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ولدي إلا عليكم إني أخشى تركت شيئا من أمري الذي أصبح فأخبره بالليل فلما أوى إلى عدو وقد تغلب عليها عدو الله فأخذوا وقتلوا وقاتلوا ما فأمسك فأخذوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك من حقوقه التي قالوا لا حقوق تعود پیغمبر اسلام دې نوایو د حوادث لپاره د کومه سره ضیوف میلمانه سره ورغون سره د حادثه په خطرې کې پیغمبر اسلام إلى أن ولي أمره قال
على ذلك إلى اليوم وبه قال حدثنا يحيى قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتسب ولا تجدي لا قال وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي وقال حدثنا سفيان عن سفيان بن زياد قال حدثني قال حدثنا الذي قال حدثنا ابن مالك عن موسى بن مريم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله في يد بين الحمد وبه قال حدثنا يحيى وابو كامل قال يحيى أخبرنا سعيد بن عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تفسير فرق السماء ولمسجد جمهور علماء دوی شراجل د پر یو سم د پاره سره درې سم وي امام ابو جعفر د احناف مسلک دار ناراجل د پر یو سم د پاره د پر سمان تمن له هو تمن د پر دی وبه قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عبد هجرت باندې نو دا واقعه چې د راغلي و د بدر د جمعې پورت باندې شی او ولسم د رمضان مبارک باندې نو دا واقعه دا شی او دا په بدر کې شی ذکر یو سړیو نو دلته یو کویو یو سړی کېستي و دا غیم نو بدر نو دې زمانه دا مشهور یا یو ځان دا یو سړیو د بنی غفار قبیلو نو هغه بدر نو دا کویستي هغه باندې دا مشهور نو دا غږی کې ملائکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دې حدیث نبی علیہ السلام دعاګانې او ډیر ناشنا دعاګانې ډیر مبارکه وکړه پیغمبر اسلام په دعاګانې نو الله تبارک وتعالى امداد او مدد د ملائکه و داراولي او په دې حدیث کې هغه چې ملائکه چې مدد څنګه دی وجنه هغه صحابي هغه आवाज نه څه جواب او لري او د دې او دغه د کافر وهل داغي لکه تیرل ځای دی زما چې څو په تللما زمانه مخکې نه کړل چې سردار پروت او زخمی و مړ پروت نو دا غږ ملائکه مدد کوي قال حدثنا ابو رسول الترمذي قال حدثنا ابن الله قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله بن وقاص قال حدثنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال كان يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وقال فلا يأتي بقية الله چې د درېسو دیار نه درېسو سوال نه درېسو پنځه درېسو شپږ درېسو نونه نو دا روایت راغلی ځکه باید تدبیر تاسو کړو ځکه چې جن اصلي درېسو دیار تاسو او باید صحابه کرام لاره چې جن کسانو ماغي حقوق شو ماغي دنه واپس شو نو څو په ورسته واغي ورسېد پیغمبر اسلام په حساب نشو نو دا څه دی یحذف بربی پیغمبر اسلام आवाज کوله حتب دا आवाज ته ویل کېږي فریاد کوله مدینه ماجدی دعا چې دا سنه به وچته مخ په قبله ته او که आवाज په دعا کې وچته نو دا پروان د نبی صلی الله علیه وسلم आवाज وچته الله تعالی واصلی الله بيت من كل كان لا يسال من الانسان لا توسل من تعالى يحب بربي ما عليه دا مبالغه دي چې پیغمبر اسلام دومره مبالغه باندې دعا وکړه او دا دعا وکړه چې نبی اسلام صادر مبارک ودونه وو او ان صادر ابو بکر والا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم رب ذکر مناسبه سوال کې نشي आवाज وکړه چې یا مو دې په لرمو دې تعالی تبارک وتعالى سوال قبلې ام تاسو مناشده دا دعا دا سوال ام تک کچینو دا کافی دي الله تبارک وتعالى مقام مدد راځي ابو صدیق رضی الله عنه دا ځکه چې پیغمبر اسلام دومره مبالغه په دعا وکړه چې ابو صدیق رضی الله عنه باندې کو چې پیغمبر علیه السلام څنګه په عاجزۍ سره صبر او دا څومره مبالغه په دعا وکړه دی الله پاک ستاسو جن دعا کوي او سيجد لك الله أن الله جل تستغيث ربك فلا تستغيثوا بكليات بجلال الملائكة والجيران فأتى الله الملائكة قال كل من تحدث بالإطلاقات قال بيننا رجل من المسلمين يومئذ يستغفية إلى إلى المشركين ما نظر فليعمل عن الصوت وصوته وصوت خارج فالله يقول او د اخ اواز مورد او ویل اقدم خیدوم یا خیدوم
مخکې شه خیزوما نو دا اواز هم دا واورېد نو دا د ملایکې چې کومو د هغې د اسونو مو خیزوم نو فی الارض یا خیزوم دا اواز نو اوایا فتمانتو اثر د زخم په پوزه باندې موجود او شق وجهه او هغه هم چې نو چیرې شو مخم چیرې شو اوایا ذکر قولنا كذلك انه قد جاء الصالحون على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذلك فبدل صلاه ذلك كما تقول يوم يذكر يوم يذكر على من قال قال فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدل ابي بكر وعمر فقال في هذه قال فقال ابي رضي الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ندا کبیره را پر قوم بدین دین فی دیواری وتكون لنا قوة على الكفار أسنه أسباب وسير أسنة نحن في معنى وقت في ديبه وعين فأصباب أن يأتي الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى الصالح قال رسول الله يا رسول الله ما الذي يرى مبلغ ولكن يرى أن تمكن فنو لزما فقدر جبت قدرتنا اب سړی کوشش خپلوانی هر سړی د کوم قریب خپلوانی مغه ورته وسپاره چې هر سړی داخل خپلوان کروي خپلوان دې ورته بل ورته وسپاره وایي راځه نامي له وکړې چې مولا مو پدلا کړی چې فلانی د دې یو مره باندې مولا او اینا راځي چې د یو راځي یا او سنادي دای مامان د کومې سنادي دي دا اشراف دي دا سنادي د اشراف مو تملکړو نو په شرم یې خپل چې نه عبرت نه و نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی رسول الله مایل ما قال ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوم ویل واقع تمایل نه فدیه بواد قوم خلدی کې شو نبی رسول الله مقصد ته ورسته به ایمان لوړي مسلمانان بش لکه هغه صاحب یا بچیانو کوم د ګورونو ملائکه پیغمبر اسلام کراوه نبی رسول الله کوم جنو نبی رسول الله ګورونو ملائکه دا په حکم کې دا ګورونو ورته والا باندې دیو دي نبی رسول الله قدیم وانه نوړي دې اولاد کې بچانه په رسول ایمان لري نو ځکه پیغمبر علیه السلام نو دلته دا ویل چې ورسته په دې قوم کې په دې خلکو کې د دې اولاد بچي او مسلمانان شي فلما كان الغد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر قائل وقائل يقول يا رسول الله أخبرني إليه شيئا في أن أنت وصاحبك كيف وجدتك بكاء وكيف وإن لم أجد بكاء كيف لبكائك نو معنا دا وتا چې جړلې ما ځان حضور په جړا ما د پته نه څه څه ولې جړل دا جړا څه وځي وایا اخیر الذي عذاب عذاب قبل الى الى عذاب الى الله تبارک وتعالى عذاب دومره قریب دي راغلي دا په دې د وجنه چې موږ کوم فدیا هغه باندې چې دنه واه موږ کوم ته فأنزل الله عز وجل ما كان الذين يقولون والساعة أنزل إلى قوله بما تركتم على نفسي والساعة الله خير فبرقل في ونفسي وجلال يعني وفي قال حسنا ويقول البيت قال حسنا أسألكم يا بتعيد أنه فيا الله رضي الله تعالى الله يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم خير سنة نبي فجاءت رسوله من حبيبنا يقال له سبحانه وتعالى خير مختلف فيقال لماذا تفعله بسائر من صلاة المسجد فقال إليه رسول الله ما ستني بوري هغه وکړه وایا دا د مې باندې د دې موقع د پردا د احتیاج سره او د سردار مسلم مکمل میږي نو شاته مرکړی من هغه ته من قبل ریاست وزیرت میلاو شي او ولنه جواب مرګ باندې تاسو ته طریق وشي څنګه چې څومره غټ مرګي غټ کافر غټ دړ مرګي امده قسم خلبي باندې دا خوشاله دي وړي چې دلته کافر چې د مرګي خلبي دومره نه خوشاله دي او جوړ چې نو دوی ته لګانو چې نو مشکو دي وزیرو هغه چې نو مردار شو هغه وی چې شو دا ته مودم سره مړ شو ټول مسلمانان ګوري هغه ته دې سپارا دا پولیس ته دا مندار دا مشه ماګي ورته د زوم شریف سردار مو تاسو موږ کله په دې ریاست کو ته ملاوي او بل لار د ما د وجنه قاتل تا شفا ملاوي تاسو هم خوشاله دي دا غو سردار مونږ او پیغمبر اسلام دې دې دا خبر ورته وکړه هغه دې د پاره پر چې د اسلام دې بدل کې راځي چې اسلام نه وي اخر دور کې اسلام راو انعام را باندې کوي نو دا څه قدردان دي مدد دې نه ما چریا ولي اول ته توبه به منل ما چې ترې خپل کې هغه نه بعد یې ورته لګام ته وته دغه شی نه
چې بیا د تاسو د دې انعام پر اثر کوي بیا قدردان یم او کمال غواړي سردار ما چې څومره مال غواړي بس تاسو کوئی هغه تاسو او كان لا تصل فقالنا إذا كما قال لهم سليمان شاكر وإن تبتغوا الله وإن كنتم تريدون ما لا تقولوا فبما شئنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الذي قال ما إذا رسول الله عليه وسلم وإن تبتغوا الله وإن كنتم تريدون ما لا تقولوا فبما شئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصطلحات وترى إلى رسول الله الذي أخبرنا من الله ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كان عليه قال الله يقول إلى يمين نو بیا ورته د څومره وخت پیغمبر اسلام صحابه او اخلاق کردار ولید دین مازین بدلی سره هیڅ طرح د شریعت مطابق اصول چلن بدلی نو دا څه باندې کیږي چې باندې ونی دا کار دی باندې کړو دا دی باندې کړو دغه باندې کې دا دی چې سړی ونی چې تاسو ونی تاسو کړو هغه له محکمې ته رسیدلی پرې تاسو وی ولې دا کار کړی پرې تاسو وی سړی چې محکمې ته رسیدلی باندې ودا ناروا ده په شریعت نه څه سړی اورتاوه ماغه نه بعد حواله کا چې دې متعلق شریعت کوم حکم په تلقي کوي حق حکم په دې باندې عمل شي او احببني كل هذه والله ما كان الدين لا بين أمر إليه كما نو به ورته ویل د دې نه مخکې نو په مخ د مکه باندې ستانه مضبوط ترين سره ماته او اوس په مخ د مکه باندې محبوب ترين سره ماته د دې نه مخکې دا دین ته مقبول دین نو وسره محبوب دین بل دا اشتري أحببني كل هذه والله ما كان من بلد أفضل إلي من بلد كما أفضل الله أخذ كل هذه وإن ذلك أفضل وأدخل سورة فقالا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إلى أمر خير من قال له قال لا ولكن آشنا کړل دا ولکن اسلام ثم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوس اسلام د پیغمبر علیه السلام سره راو ولا الله لا تأتيكم إلى اليمن ربكم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا يعقوب بن أبي الجاوي قال حدثني سيد بن سعيد المقبول وقال يا رب يقول الله تعالى يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وأرض الأرض التي فلا تدري يقول ابن قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أي وهي نوى وما فعل حديث إليك إلا أنه قال أفضل فقل لا لقاء الثاني يوم لا دلی بدلو yo